لا الله څه خصوصیات ورکړیو. دا ما بل جمعه کې خبره کړې وه چې څوک دا ونه وایي چې زما په شان یا زه د هغه په شان یم. نه هغه له الله داسې شان ورکړی چې څنګه د الله څه شان او مثال نو داسې د هغه د محبوب هم څه شان او مثال. او زه درته یو لس خبرې نوټ کومه دا ځان څه یاد کې را روانه جمعه به درنه تپوس کوم چې په لسو کې چاته کمه کمه یادی. ما سره وایه لومبې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم به چې په لاره روانو سوری به نو سبحان الله څه به نو جي زمونږ سوری وي که نه وي د هر څه سوری وي که نه وي د پیغمبر علیه السلام په لاره به سوری نو یاد که. دویم پیغمبر علیه السلام په بدن باندې په تمام عمر کې نه مچ ناسته او نه پې ماشې ناسته. داسې بل مبارک بدن کېدی شي د حضور په ټول زندګۍ کې مچ په کوم ځای کېني؟ په ګنده ځای کېني که نه؟ مچ په کوم ځای کېني؟ د حضور بدن مبارک بدن و جي سبحان الله. 63 سال زندگی کې د حضور په بدن باندې سپږه کټمل مچ او ماشه دا نه دی ناست. داسې بل څوک شته په دنیا کې؟ جواب راکړئ. حاجی دا سویم شو جي دوه خبرې شماره. درېیمه خبره سویمه جي درېیمه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ویښتو کې د ګیرې په سر په بدن کې چرم سپږه نه ده شوي دي سبحان الله. څوک داسې شته بل؟ وګوره الله کوم شان ورکړی دا څو شو څو خبرې شوي دي. څلورمه سویمه جي پیغمبر علیه السلام چې کله پیدا شو نو چې پیدا شوی د مور نه چې پیدا شو حق وخت کې سنت کړی شوی و جي سبحان الله. سنت کړی شوی نوم کټ شوی پیدا شوی. مونږ چې پیدا شي سنت کوو یې که نه؟ نوم یې خپله کټ کوو که نه؟ ټولې خبرې خپله کوو که نه؟ دا څو خبرې شوي دي؟ څلور. پنځمه خبره نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې اوده وي پیغمبر مونږ چې اوده وو نو اوده وو که نه؟ پته راته لګي د ځان هېڅ څه پته. پیغمبر چې اوده حضور چې به اوده نو سترګې به اوده وي په خوب او زړه به یې ویښ او بیدار و. تاسې به بیدار و لکه څنګه چې په ویښه زمونږ زړه بیدار دی کار کوي که نه؟ د حضور په خوب کې به هم زړه داسې بیدار و سبحان الله. بل جي څو خبرې شوي؟ شپږمه نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ چې مخې ته څنګه ګورو پیغمبر علیه السلام ته چې به مخې ته څومره څه ښکارېده دومره نظر به د حضور شاته هم لګېدو سبحان الله. داسې بل څوک شته دي؟ دا شان چا ورکړی و؟ الله ورکړی. زما عزتمندو څو خبرې شوې؟ شپږ. اوومه واوره پیغمبر علیه السلام ته ټوله زندګۍ کې چېرته احتلام نه دی شوی سبحان الله. احتلام چې کېږي څوک راځي؟ شیطان راځي که نه؟ څوک راځي جي؟ حضور شیطان چې دی حضور له الله داسې شان ورکړو د شیطان مجال هم نشو کېدی چې زما نبي ټچ کېږي سبحان الله. دا څو خبرې شوې؟ اووه. اتمه خبره پیغمبر علیه السلام تاریخ راواله وګوره د حضور صحابو نه ورشه تپوس وکړه بیبیانو نه تمام حالات تاریخ وګوره د پیغمبر علیه السلام تشي مجازې مبارکې او ډکې مجازې مبارکې هغه چا په ځمکه نه دي لیدلي. خو صحابه فرمایي وایي چې کله به حضور داسې ځای ته لاړو رابلو وایي مونږ به ورلو د ډېرې مینې نه چې مونږ ته د حضور څه میلو شي چې ورلو هلته به هېڅ هم نو د هغه ځای نه به د مشک او د انبرو خوشبو راتله. ابه ځمکې راښکل څه به راښکل جي خو داسې به یې غیب که چې وربل هلته به نښه نه وه. صحابه وایي مونږ به د دې نه معلومه کړه چې حضور دلته قضای حاجت کړی چې هلته نه به د مشک او د انبرو خوشبو راتله جي سبحان الله. دا څو خبرې شوې؟ اته. نهمه خبره پیغمبر علیه السلام چرې په ډکه خوله خندا نه ده کړې دي. الله واورئ د دوانو جانو سردار خان دی هغه انسان چې په زړه یې غم نه وي
هغه سړی خاندي د حضور په زړه باندې د آخرت غمو د حضور په زړه باندې د امت غمو د حضور په زړه باندې د الله د دین پریشانی او غمو چې دا تمام مخلوق څنګه د الله سره ملګري شي او څنګه دا ټول د جهنم نه بچ شي اے مسلمانانو مونږ نن په دې موبایلو کې کامیډي کلیپونه راته چولې دي په وړه وړه خبره هسې بې سخلې واضح کو او خاندو دا ټوله د غفلت نښه ده دا د ایمان نه د لرېوالي نښه ده دا د مرګ نه د هېرېدو د آخرت د هېرېدو نښه ده پیغمبر ستا محبوب چې دی ستا نبي چې دی هغه په 63 ساله زندګۍ کې چرې په کړس کړس نه دي خندلي حضور 2 قسمه خندا کړې ده د خندا 3 قسمه دي ما سوایا تبسم مسکراحت او قهقه تبسم دې ته وایي چې ته وخاندې خو چې ستا غاښونه ښکاره نه شي دې ته څه وایي تبسم مسکراحت هغې ته وایي چې ته وخاندې او ستا دا مخامخ 2 یا 3 غاښونه ښکاره شي دې ته څه وایي مسکراحت او درېیمه ده قهقه چې خوله دې موازه شي او غاښونه هم د یو بل نه جدا شي دقه درېیمه خندا پیغمبر علیه السلام ټول عمر نه ده کړې او نن زمونږ ټول ځوانان په چوکونو کې ولاړ دي او خلط 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 ای امته ای ځوانانو کوم خوا روان یې الله دې زمونږ په زړه کې د آخرت یره پیدا کړي دا سویم صفت شو جي نهم لسم وروجي تلک عشرتون کامله دا به 10 پوره شي پیغمبر علیه السلام چې به کوم مجمع کې و کوم محفل کې به نو که ډېر قد و قامت والا خلک به محفل ته راله خو چې هغه به د حضور څه په محفل کې ودرېده په ټول محفل کې به حضور د ټولو نه لوی قد و قامت والا ښکارېده چې خلکو به ورته کته د لرې نه ټولو کې به پیغمبر علیه السلام د ټولو نه قد و قامت کې ښکارېده دا شان حضور له چا ورکړی و الله دې د دغه محبوب د دین تابعداري را نصیب کړي سنت کوئ چې په جمع